بسم الله الرحمن الرحیم. زه حاجي ولي محمد بلې ته د ډیره موده بعد یو وارې بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د اګست میاشتې لکه څنګه چې لیدله سږ کال هم په وسه کې د پاکستان د نورو صوبو کې خصوصا لکه پنجاب او خیبر پختونخوا او زموږ د بلوچستان هم دغه د لمر خاته د بالا د خوا چې کومې علاقې دي په دې کې ډېر اوږده او ډېر ښه بارانونه وشول، مګر افسوس چې زموږ په علاقو چې وسطي بلوچستان او مغربي بلوچستان لکه کوټه کې عبدالله چمن، شراوت، نوشکی، تفتان، خاران، مکوران او رخشان ډویژن کې بالکل هېڅ باران نه وشو. لکه دا د اوتیس معلومه وي چې د وریځو دپاره یو خاص ماحول وي او د باران دپاره د څه میټیریل ضرورت وي، او که کله په دغو کې یو میټیریل کم سي هم بیا باران نه کېږي، او که یو علاقه د وریځو دپاره هغه ماحول نه وي سازګار بیا هغو علاقو ته وریځې هم نه راځي. نو د دې پلې په ټول سیزن کې د خدای پاک قدرت دی چې دا څه هواوې دي چې ودې ته موږ انټي رین، مانع المطر او یا ضد المطر ریاح هواوې ورته وایو. دا په دا ګرد سیزن کې زموږ په علاقو باندې دغه هواوې بس موجود وې، کمې کمې چلېدلې. نو د دغه هواو دا یوه فایده خو وه چې د ګرمي یې کنټرول کړې وه، ګرمي دونه زیاته نه وه، لیکن د بلې خوا یې دا تاوان پېښ کړی و چې وریځې زموږ خوا ته نه راتلې. د هغه ځای چې به کله وریځې را روانې سولې نو ډېرو خلکو، نور ماهرینو فلکیاتو به هغه وریځې ولیدلې او بیا به دوی غټ غټ بیانونه ولګول چې دا زبردسته وریځې را روانې دي او ټول پاکستان او افغانستان کشمیر سے لیکر کشمیر تک دا ګرد علاقو به دوی غټ غټ بارانونه وسي. لیکن ما خپله د دوی سره اتفاق نه کوي، او لکه دوی چې ولیدله د هغه اول ورځو چپ چې وار دوه ما څه امکاني بیانات ولګول، بیا دغه وروسته زما په دا حواله هېڅ بیان نه ولګېدی، خو ما ته به دا معلومه وه چې دغه وریځې چې راځي دا تر موږ نه را رسېږي، دپاره د دې چې د دوی برخلاف چې هغه د دوی دښمن چې وي هغه هواوې په دا علاقه کې موجود دي او دغه وریځې نه پرېږدي چې دلته را ورسېږي. نو کله چې به هغه وریځې رالې هم دا هواو به دا وریځې بېرته پوش کړې، دا به دقت کړې، دا به بېرته په شا ولاړې او یا به دلته تحلیل سولې او ختم به سولې. او اوس پرون او ټول ورځ هم ما په سوشل میډیا او په څه ګروپانو کې په ریټن په تحریر کې یو اوږد بیان لګولی و چې په 23 تاریخ لکه دا د نن ورځ څه وریځې بیا زموږ علاقو ته راځي، یعنې پنجاب، خیبر پختونخوا او د بلوچستان چې کوم هغه بیا لوړې باراني علاقې دي ودې ته راځي او خوندور بارانونه کېږي. لیکن د دې پله څه امکان بیا موجود دی چې څه وریځې کېدی سي څه را واوړي او کوټې ته ځان راورسوي. نو دغه وریځې که کوټې ته راورسېدلې نن په کوټه کې د ماپښین بعد کوټه یا د کوټې ګرد و نواح شاوخوا لکه اناورک، کوچلاغ، غبرګ و نوسار، کانک و درینګړ، میاغونډۍ و مسنګ لام پر ګټه، پیرامیل و دشت تر کولپوره پورې، د غره شا، سپین کارې، زرخو وغیره په دا علاقو کې امکان شته چې نن هم څه هلکا پلکا سپک باران ماران وسي. او نن هم چې وریځ ته زه ګورم ما ته امکان په نظر نه راځي چې دا وریځ دې پرمختګ وکړي. قلعه عبدالله ګلستان، چمن، شراوت، نوشکی، دالمندین، چاقي، تفتان، مکوران او رخشان ډویژن ته دې ورسېږي، د دې امکان ما ته په نظر نه راځي. البته د خوزدار په خوا وټ او د وټ هم د لمر خاته په خوا په دغه علاقو باندې بیا د سپک باران امکان موجود دی. په اوتل کې به هم لسبیله وغیره په دغه علاقو کې به نری نری باران نن هم یې سبب السبب هم یې داسې کم کم روان وي، لیکن غټ باران امکان په هغه علاقو هم نشته. سبا خواته ډېره مراد جمالي کې هم څه څاڅکي ماڅکي کېدی سي، لیکن زیاته پوره یقیني نه دي. البته د لمر خاته چې کومې علاقې دي د دې زیارت او د بولان سے شروع کې دغه بالا بسکره سیپلا لام په ګټ کا ارنایي، دکي، سنجاوي، لورالایي، کولو بارکان، ډیرا بوکتي، موساخیل په دا علاقو باندې نن هم درمیانه یا تر درمیانه هم ښه بارانونه کېږي. یوازې نن نه، سبا ورځ هم انشاءالله په دغه ټول علاقو کې بارانونه کېږي. بس فلحاله دغه خاص خبرې وې چې ما ورته وکړلې، او که بیا داسې یو اپډیټ و بیا انشاءالله ال سره کو. فلحاله الله